پیغمبر علیہ السلام فرمائی بنی الاسلام علی خمس، دا اسلام بنیاد پا پندو خبرو دے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، بل مزد دے، بل زکاة ورکول دی، او بل حج او بل روجہ دا. پا غریب بانے زکاة او حج نشتا، غریب تا دو خبری پاتے شوی. پا کلمہ خص خرچ کیگی نا، کلمہ امیر و غریب دوارو دا پارا مفتدا پا جبابان دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ وائنو جبادن پاکشوا، او پا زرد دی یقینو کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زردن پاک شو. پا کلمہ بانے پیسے نہ لگی، کلنا کل کلمہ ویل پکاری. علماء لکی کہ یو سڑے زمیدار دے پا پٹی کے گوٹ کئی رمبے پلاس کی دے او آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایوی کے او آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پا دکان کی دکاندار سودا ہر سئی تل دے پلاس کی دا او آیا لا الہ الا اللہ محمد. دل دست بکار او دل بیار، فارسی کے وہی دست بکار پلا سکار کا وکنا او دل بیار دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہوا ہے. سب پتہ لگی چھ 2 منٹ پس تمری دکاندار پا دکان کے ناستی او دقا سی مرشی، ملازم پا کرسی باندے ناستے ملازمت تتے دے او ناسا پرا پریوتو مرشو. علکا پلان کے خوب خروغ موٹو کور تلاڑو را پریوتو نو دا مرگ پتہ نہ لگی. نو بزرگان دین علماء کرام فرمائی چھ کلنا کلا دا مبارکہ کلمہ پا دا غجبہ باندے ہوا ہے پا دیر سے لگی نا او نظر نہ سود پیسے علی چہلے کا کلمہ دے ویلا 5 روپے فیس را کا نہ پا کلمہ سنہ لگی. ذکر گو ذکر تا تورا جانس، دا اللہ تعالی ذکر کا وچسو پتا کی روح موجود دے. تا چکل کلمہ ویلا او دا غینا پس مرشوی جنت تب داخلے گی. رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا چا آخرنی کلمہ پا جبد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او دا غینا پس دا غسڑی تا مرگ راشی دخل الجنہ دے با جنت تا داخلی گی. نو پا کلمہ دا سڑی سنہ لگی پاتشو مز پا غیم سنہ لگی. پاو دستانا دا اعظمگڑھ پا جماعت کی فیس نشی اغشتے چرکا او دستیو کو 2 روپے ورکا جماعت ترالی پدی فیس نشی اغشتے چلکا موز کے 9 روپے بور کے بلکہ خلق بدرتا خوشحالی گی جی پا خیر آلی پا خیر الحمدللہ. مسلمان پدی خوشحال شی چی شکر دے دا سڑے جماعت تراغے. یو مسلمان چی یو جماعت تور داخل شو او دو قتل چی دا محلی ٹول کسان راغلی دی او دے خوشحال شو دا دے مت اللہ تعالی اجر ورک. مومن چی جماعت تراشی او جماعت ڈک اگوری او دے خوشحال شی چی الحمدللہ شکر دے دا اعظمگڑھ خلق خد مسترازی پدی خوشحالی اللہ تعالی دے تاجر اور کئی دکا دا بندگان دا خدای پا جماعت کیوں کہ تو پا غیبان خوشحال سو پدی خوشحالی کی چالے کا فلم دیر خلق گے دلے دے او دیر گرم دے او بلا خلق ورطر آگلے دا مجرم دے علکا وے پدی فلم مانے خودیر رش دے معلومی یہ سڑیر خف فلم لگے دلے پدی گناہگار شو فلم کے بلا سخوی. نو مسترات لو بانے تانا سو ٹیکس نالی او 10 بانے تانا سو ٹیکس نالی او پدی 5 منزنو علماء باقاعدہ وقت حساب کردن 1 گھنٹہ نہ لگی. تچ دا سار موضوع کی تچ دا ماسپخین مستراغلے تچ ما دیگر و ما خام و ماسخوتن پدی 5 واڑو منزنو سردا او 10 نے 1 گھنٹہ نہ لگی.
اور رب العالمین جل جلالو ته تسلیریش ګنټې در کړې دي 20 ګنټې په خپل کارونو کې اخته کنه خوب پکې کو زمینداری پکې کو بازار ته پکې ځه خوراک پکې کوا لیکن تانا رب العالمین جل جلالوه د پنځو منځونو مطالبه کوي نو په موږ باندې خرچه نه لګي او نه ټایم لګي او پروجه باندې څه نه لګي پکال کې یوم عاشر الله تعالی په بندګانو باندې د روزي او عبادت لازم کړي دي پروجه باندې څه نه لګي بلکې د روزي د وجنا د مؤمن په روزي کې الله تبارک وتعالى برکت پیدا کوي نو په غریب باندې حج نشته او په غریب باندې زکات هم نشته بیا یو غریب موزم نه کوي روجم نه نشینو دی بیا د دروغ وایي چې د رسول الله مبارک په دین ما زه د رسول الله مبارک امتی ما دروغ وایي د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق موږ دی خلک موزړو سګړی نه لار دوی ته دا وړوي نه چې بچي والی جمعه ته نه دي صحیح حدیث ته کيو سړی قصدن مزپریدي فقط کفر ده کافر شو دریواله امامان وای سوچا کافر شو دا امام مالک امام شافعی او امام احمد وای ذکر رسول الله وای فقط کفر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې دا فقط کفر حکم دا تقلیدن ده یعنی کفر ته نزدیکیږي په دې باندې سړی څومره اهم عبادت ته څومره خلق ته چې هغه لګیا دی اوسم په دکانونو کې ناشته څومره خلق دی چې په کورونو کې د قصیود دي په پټو کې دی او فرض مستنر دي نه دی بس حالي نو په غریب باندې صرف هغه موزو روزه ده نو انسان الله تعالی د عبادت او د بندګۍ د لپاره پیدا کړی دی او چې د بندګۍ نه کوي نو د په خساره کې دی الا الذين امنوا هغه کسان چې هغه د الله تعالی په ذات باندې ایمان راړي وعملوا الصالحات صرف ایمان نه ده دا غي سره باندې عملم کې د ایمان تقاضاګانې دي د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې دی ویلا د دې معنا دا چې د الله تعالی احکام به مانی الله تبارک وتعالى پتا باندې اعمال صالحه لازم کړی دي اعمال صالحه د غموز ده دا د جمعې موز ده دا د سحر موز ده دا د ماسپخین او د مازیګر او ماخام او ماسختن موز ده دا اعمال صالحه دي دا روزه ده دا حج ده دا زکات ده او دا مور او پلار سره احسان ده دا عمل صالح ده مور او پلار سره به احسان کې ته ظلمي نو مور او پلار د دبا ادب او اکرام کې پلار ته به د عزت په نظر باندې ګوري مور ته به د عزت په نظر باندې ګوري کتابونه لیکي چې یو سړی خپل پلار ته ګوري او مور ته چې دا زما مور او پلار دي د دوی په ما باندې احسانات دي د دې ورته الله تبارک وتعالى اجر ورکوي د مشر ادب او احترام بکې مشر ادب او احترام بکې دام عمل صالح دی نن سبا زمانہ دا سراله چې د مشر ادب او احترام اړوستنه پیغمبر علیہ السلام فرمایي من لم يوقر كبيرنا فليس منا څوک چې زمونږ د مشر یعنی د یو مسلمان مشر ادب او احترام نه کوي هغه د امتی نه دی او من لم يرحم صغيرنا فليس منا څوک چې یو معصوم باندې رحم او شفقت نه کوي نو دام د هر چا معصوم چی هغه سره به مینه او محبت کې هغه سره به خلهجه استعماله دا ټول عمل صالح دی د ګاونډي خیال بساتي دا عمل صالح دی تا پخکړه تیار کو نو خپل خدای ته وای چې ګاونډي ته سوار کلو غوندي پخکړه د ګاونډي په ګاونډي باندې حقي او رسول الله مبارک په همیشه د ګاونډي بارک ډیر زیات تاکید کولو
صحابه وای مونږ یریدو چرته په میراث کې را سره شریک نکي چرګه گاونډي به میراث وړي نو دا گاونډي په گاونډي باندې حق ته گاونډي ته به تکلیف نه رسې گاونډي سره به هر ممکن کوشش کې چې هغه ستا د وجنه په آرام او راحت کې وي دا تمام اعمال صالحه دي الایمان 70 شعبه رسول الله فرمایي چې ایمان څه د پاسه او یا خرانګي دی ادناها د ټولو نه معمولی خرانګه هغه اماتة الاذى عن الطريق د لارې نه د تکلیف شیلر کولی دا هغه ټولو کې کمه درجه ده د ایمان په لاره باندې تیریږي او غنه پرته ده نو غنه لرې که په لاره باندې تیریږي او کاڼی چرته ړوند چرته یو ماشوم په ټکر نو وایي دا کاڼی لرې که دا د ایمان په نښو کې د ټولو نه هغه وړه او کمه نښه ده وليس وراء ذلك حبة خردل من الایمان د دې نه وروسته بیا د ایمان څه درجه نشته دی نو دا تمام اعمال صالحه دي نو الله تعالی فرمایي الا الذين آمنوا چا چې ایمان راوړلی دی وعملوا الصالحات او نیک کارونه کوي او بل څه کوي وتواصوا بالحق خلقو ته د حق دعوت ورکوي د حق خبرې ورته کوي الله تبارک وتعالی تا ته فکر درکړی دی او خپل رور ته دی وایي چې رور راځه د جمعې ورځ ده چې د جمعې مونځ ته لاړ شو دا تواصوا بالحق دی بچیا علم حاصل کا بچیا دا قرآن مجید تلاوت کوا خدا د سحر پاسوله چې پاسه موضوع کا دا تواصی بالحق ته دا تابل ته د حق دعوت ورکړلو یا تبلیغی جماعت مثلا ګرځي دې د پاره چې خلکو ته وایي چې لکه راشي دین زده کوي راشي د شپږ خبرې زده کوي دا دعوت ته پیغمبران الله تبارک وتعالى دغه د پاره را لګي چې خلکو ته تواصی بالحق کی روایتو کې راځي چې هغه خاون ډیر خوش قسمت دی خاون ډیر خوش قسمت دی چې د سهار د اذان نمخ کې پاسېدو او داسې کو او تهجد وکړ او بیا روغ خپل خزه خوخی پاسای بی بی پاسه کنه د سهار اذان ته ډیر لغونی وخت پاتې دی پاسه اسبم د سهار اذان ته خو پاسې مستا پاسا ته چې د سهار مستراله ستا پرېږه کې به الله تبارک وتعالى برکت پیدا کی تمام مرض بستا فراحت او په سکون او په خوشحالۍ باندې چې کوم نه تیریږي دا اعمال صالحه دي نو خزه ته باقاعده دعوت ورکې خزه با د ناجایزونه منکه بیبي سر پټکا د خزه یو ختم چخکاری پاغه باندې لعنت وریږي لور تبوي چې لوري سر دې بربند دې ستر کوا په کوڅو کې دا سمګر دا باقاعده حکم بکې الله تعالی رسول الله مبارک ته فرمایي چې ته دې بیبيانو ته وایا وقرن فی بیوتکن فقرن کی خزه دا پارا کور دې یا ګور دې دا په کور کې وی دغه وجه خزه ته مستورات ویل کېدې نو بیبي ته باقاعده تعلیم ورکړي کاغه موز نه کوي باقاعده په موز باندې بیراړي بچی دې موز نه کوي هغه په موز باندې راړي په تلاوت باندې بیراړي دا تمام تواصی بالحق ته او کته یو ورور دوست او چې لکه راځه مستو غدر ته بدر دوی چې زموږ رکیږي ستا مونږ ډیر دي نه بیا مخه پکېږي جنگ ور سره مکوا وتواصوا بالصبر